یو سړی و خر یې ورک وه، د شپې پړانګانو خوړلی و، چې پړانګانو خوړلی و نو په جړلې بادشاه ته پیش شو چې خر مې پړانګانو خوړلی دی. ویله لکه د یو په ځای دوه خره ورکوي، جاړه ما چې دوه خره یې ورکړه نو بیا هم جړل. نو بادشاه ورته وایي چې اوس ولې جاړې، اوس خو مې دوه خره درکړه. وی چې اوس مې یو بل شی جړی. وی څه؟ وی زما دا خر ډېر نیازبینو چې دا پړانګانې د شپې لیدلي چې د یرې به یې څومره ټیزونه اچولي. نه تاسو تیزونه هم زه پېژنم ښه. وای پی ای ای ونیوه، ښځو ټلیفون وکړي ښار ته، پی ای ای مې ځوای نیولی، وای تحصیلدار صاحب ونیوه، متنیو تاڼې والا ونیوه. متنیو تاڼه صحیح، د بډبېرې تاڼه صحیح، پی ای ای صحیح، تحصیلدار صحیح. که دی خو هغه دی که بل څوک شته. خفه کېږئ مه، ستاسو ټیزونه هم ما لیدلي دي. دا د سپینې تاڼې نه چې راواورو ما تاسو پېژنم ده. ما په یو سر د دې خاورې پیداوار یم. 55 کاله د پاکستان په حکومت توکاڼې نه دي تو کړي. پنځه 50 کاله 4-5 ځله جیلونو ته تلم. چرته مې دا درته ویلي دي چې هلکه درېوالو روډ بلاک کوي، زه یې نیولی یم؟ ویلي مې دي؟ ما ویلي دي چې ما سره دا امداد وکړو، حکومت نیولی یم؟ نه. هری پور جیل، پیښور جیل، شب قدر جیل، کوواډ جیل، ډیرو جیل. په جیل کې به والله زه دې دانه زیات خوشحال وم. نه به وی دا امتحان دی، سزا نه ده. ما حق ویلی دی او د حق په بدل کې دا امتحان دی، د دې به خدای ماله اجر راکړي. بوټو ته مې د شپې په 2 بجې ویلی و کہ تم کیا چاہتے ہو یہ مولوی. ما ورته وی چې تم غرور کے بام پہ بیٹھے ہو، مغرور مشو، شاہان شاہان دیگر است. تم غرور کے بام پہ بیٹھے ہو اور مفتی محمود وغیرہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں، تو تم بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آؤ تو بات بن جائے گی. نو ما ته وایي چې میں مغرور ہوں. ما ورته ویل غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. یہ چیز کی کیا مثال ہے؟ معلوم دن آپ نے اسمبلی میں جو تقریر کی کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، یہ کرسی میری میجارٹی ہے، میری میجارٹی ہے. میں یہ میجارٹی بھی رہے گی اور یہ کرسی بھی رہے گی اور تم نہیں ہوں گے. ماں تو وہی آپ کے اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی. کیا میں آپ کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤں؟ اب ابھی آرڈر کرتا ہوں. نما ورتوئی ایک شعر سن لیں. اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں، اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں، مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو نے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ایڈوائزری تو بہت بڑی بات ہے. آپ مجھے اردری بھی رکھیں گے تو اس کو میں تخت سلیمان سمجھوں گا، لیکن ابھی نہیں. ابھی تو آپ اور قومی اتحاد کے درمیان میں امین مقرر ہوا ہوں، اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے.
ایمان دی لې په خدای قسم 50 کاله وشو 50 یو درې ټکي یو بزرگ راته ښودلي دي 3 ټکي چې دا وایه هیڅ مشکل به دې مخې ته نه راځي هیڅ مشکل او دا 3 ټکي کم یو انګریزانو چې علما قتلول د دلی په غدر کې نو دې بزرگ وی چې زم ولاړو دغه بزرگ 130 کاله عمر مولانا عبدالمعبود صاحب نو د مرګ انتظار هم کولو اسمان نه آواز وشو چې حسبی ربی مربی ووایئ چې تاسو ته نجات وشي نو چې دا ټکی مو ویلو څه وخت کې انګریزان لاړه مونږ پاتې شو هغې له مې دا 1500 تسپې ساتلي د سهار مې زړه کې څه راشي ماښام هغه کار خدای کړی او چې ماښام مې زړه کې راشي سهار هغه کار خدای کړی یاره توبه استغفار په خدای قسم چې د هغه ذات نه سوا زما په زړه کې د چا نه یاره نه راځي ویو تھے کہ پرواہ کہ جتھے بے پروانیاں هلته د پروا څه ضرورت دی چې چېرته بې پروا ذات لرمه کفا بالله حکیما کفا بالله طبیبا کفا بالله وکیلا هغه ذات لرې د بل چا پروا به نه کوي نو عزیزانو عرض مې داو چې سر ټیټ وړئ غرور مه کوئ هر شی به په قیامت کې وبخلی شي یو د مین ټکی زه لړکیا سوچ کا د چا سره خبرې کې چا سره خبرې کې نو یو ته مې ویلي مالی چې مولانا صاحب چا سره خبرې کې ما تیزن سره ویا په ایمان ما چې سبا کاټ نه راپورته شو په غولو کې ناستې څومره تیزونه به دی اچولي چې تیزن سره خبرې کې اوبه مې وهې او مې وه مړ به مې کې مرګ ماله مقدر دی زه به مړ کېږم ته به څه وکړې په انسان د انسان نامه خدای ویلې یخې ده انسان له انسان ویلې یی انسان له انسان ځکه یی چې د یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي دی له انسان وي نو انسانان نه یو تر هغې پورې انسانان وو چې څه پیښ نه وي او چې پیښ شي بیا دې مو انسانیت وګوره په ویل ویشتې ځمکې باندې سړي مړه اوس در کې بله بالا راوتې ده څه شی دی کولا جرګي دي او مرکي دي تا دوره کېږي او د ما دا غرونه یې تاسو دي دا یې تاسو دي دا خو د خدای دي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الله یې دې غرونو له به وګورې چې د قیامت پرې دې به د واړې غوندې په اسمان کې منډې وایي بس
وګورئ دا غرونه به دې وړې غوندې دي ډنډټ سوي وړې غوندې والوځي دا انسانان به د ملخو غوندې والوځي په یوې شپېلې د اسرافیل علیه السلام باندې زموږ ځای دا نه ده په ورورولۍ په سړیتوب کینو خپلو کې پې خبرې وکړو دا به نه ضرورت نه ضرورت دا به خدای نه معاف کوي دا به خدای نه معاف کوي